او حق څوک بیانولی شي د حق د بیانولو د پاره او د غیرت د پاره یو څه ضروری دی هغه دا دی چې د خلکو نه به تمم کټ کې او د خلکو نه به یرم کټ کې تم او امید بم د یو رب نه ساتي او یره بم صرف د یو الله نه کې کم سړی چې د خلکو د جیب او د خلکو د مالونو تمزړه کې لري قسم پر رب العالمین دی هغه د منطق او د فلسفه او د قران او د حدیث ماهر عالم شي بیا هم ګوره حق نشي ویلی او کم سړی چې د بادشاه نه او د وزیر نه او د زورور نه او د مالدار نه یریږي او د باطل په سترګو کې سترګې نشي اچولی او زړورتیا ورکړي او د مخلوق یره د په زړه کې قسم پر رب العالمین دی داسې سړی مونږ چېرته په حق ویلو لکه نه دي لیدلی دا یقینی خبره ده دا دوه خبرې به یاد ساتې د حق ویلو دپاره دوه اصول تمه به د چا نه کې او یره به د چا نه کې د مخلوق تمه او د مخلوق یره چې د زړه نه لرې کې نو انا به چې کوم دی ته حق بیانې هغه نظریه ده که هغه عقیده ده که هغه مسله ده که هغه عمل دی حق عقیده حق عمل حق مسله دا هغه څه بیانولی چې هغه د خلکو نه تمه او د خلکو نه یره نه لري دا صفت صرف د رب العالمین دپاره مني نبی علیه السلام ورته فرمایي ابن عباس صاحب ته حدیث د ترمذي کې راځي ورته وایي واعلم په دې خبره ګوره ځان پوه که واعلم دا عقیده مضبوطه که ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء که دا تمام دنیا را جمع شي ان الامه دا تمام دنیا را جمع شي على ان ينفعوك بشيء او دې دپاره را جمع شي چې تا له نفع در ورسوي تا لږ مالدار کی ستا رزق لږ فراخه کی تا ته بیج ولګوي تا ته ګاډې واخلي ستا بټوه ډکه کی ستا کور لانټر کی ان ينفعوك بشيء تا د جیل نه خلاص کی تا د حکومت نه خلاص کی تا د مشکل نه خلاص کی نو محمد رسول الله فرمایي لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك دا تمام دنیا تعالی څه فایده نشي در رسوله هغه فایده به در رسی کومه فایده چې چا لیکلې ده الله لیکلی دا قد كتبه الله لك تا ته دا خلق هغه فایده به در رسی چې هغه تا ته رب العالمین لیکلی دا نو چې رب لیکلی دا نو که دا خلق نه یم تا ته به هغه خیر در رسی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اجتمعوا کدا تمام دنیا را جمع شي على ان يضروك بشيء چې دی تعالی څه قسم تکلیف در رسی بشيء نکره ده تعالی کدا ټول دنیا دې لپاره راجم شي چې تعالی تکلیف در ورسوي مانه د ستا خلاف حکومتي کاروایي وکړي چې دا جیل د واچوي او پانسي کې محمد رسول الله فرمایي چې دا رب نه لیکلی د خلکو په پراپیګنډو باندې تعالی مرګ نه راځي یا دا چې تا نه مدرسه او جومات واخلي یا دا چې ستا نه دا عزت واخلي یا دا چې ستا د خولې نه نوړی واخلي نو محمد رسول الله فرمایي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك خلق تمغورا خلق تعالی ضربر نقصان نشي در رسوله ها اغه نقصان کم چې تعالی ستا رب لیکل دنو اب تعالی در رسی او پاغه رب العالمین ستا مرتبه اوچتای